عزتمندو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي چې قرآن مجید څومره مؤثر کتاب دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو کرتی وی د قرآن مجید تلاوت په اوریدلو سره چې کوم دی دا په جړا شو. حافظ ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر ابن کثیر کې عزتمندو د دې آیات دلاندې ان عذاب ربک لواقع دلاندې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا واقعه را نقل کړی ده. فرمایي وای حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو شپه د خار د حالاتو د معلومولو د فاره ووتو عزتمندو. نو مسلمانانو په یو کور باندې تیرېدو، هلته یو مسلمان په منځ باندې ولاړو او تلاوت یې عزتمندو کولو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هم د دې تلاوت ته غوږ کېښودو، اورېدلو دپاره و عزتمندو عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل سورلۍ باندې ودرېد. هغه چا چې تلاوت کاو په منځ کې، نو هغه د سورة تور تلاوت شروع کو عزتمندو. و تور و کتاب مستور د دې ځای نه چې کله عزتمندو شروع وکړه او کله وی دی آیات مبارک ته ورسید چې ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. عزتمندو د دې ترجمه دا ده چې بېشک ستا رب عذاب خامخه واقع کیدونکی دی، نشته دی د دې څوک دفع کوونکی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قسم وکړو و عزتمندو او ویل چې قسم ورب الکعبة حق، په دې د کعبې په دې رب مې د قسم وي چې دا حق دی. یعنی عزتمندو ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، دا آیات بر حق دی، رب زما په حق دی. بیا یې وی عزتمندو د سورلۍ نه راښکته شو او دیوال ته یې چې کوم دی تکیه غوندې ولګوله، دیوال ته عزتمندو ډډه ووهله او وی د تلو طاقت د دې عمر رضی الله تعالی عنہ نو. د آیات وی دا دومره زیات چې کوم دی وجړاو، دا دومره زیات خفګان د دې آیات نه وی عزتمندو دته ورسید، وی دومره خفګان دته ورسید چې کله وی ډیر وخت بعد دا د دې ځای نه روان شو او څه نه څه طاقت او قوت په ده کې پیدا شو، دا کور ته لاړ. نو عزتمندو د یوې میاشتې پورې چې کوم دی وی دا بیمارو، د یوې میاشتې پورې بیمارو. راځي روایاتو کې راځي فمکث شهرا یعوده الناس لا یدرؤون ما مرضهم. خلک به د بیمار پرسۍ له راتلل، تپوس له به وی راتلل، خو خلکو د دا پته نه لګېده، چاته دا پته نه وه چې دا په څه باندې بیمار دی. دا وی د دې یو آیات د خفګان د وجې چې ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. عزتمندو یو کرت حضرت ابو الرافع رحمه الله فرمای چې یو کرتی دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پسې ما د سحر د مونځ اقتدا وکړه. حضرت ابو الرافع فرمای چې ما یو پیر په حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سي د سحر مونځ چې کوم دی دا اقتدا وکړه، په د پسې شاته مې نیت وتړو، په آخري صف کې وای د سړو ولاړم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وای د سورة یوسف چې کوم دی تلاوت شروع وای د به چې کوم دی تلاوت ډیر په اوچت اواز سره کاو، ډیر په تیز اواز سره به کاو. خو کله چې عزتمندو په سورة یوسف کې دا دی ځای ته ورسېدو چې انما اشکو بثي وحزني الى الله. ترجمه عزتمندو داره چې بېشکه زه بیانوم خپل خفګان او خپل غم صرف او صرف الله ته. نو وای دومره په دې ځای کې وای د دومره وجړل، دومره ډېرې وجړل چې وای د قرأت بند شو، د نور تلاوت نشو کولی. مخکې وای د حضرت ابو الرافع فرمای چې زه د ټولو نه وروسته په صف کې ولاړم، خو د جړا د اواز دا و عزتمندو ما ته را رسېدو. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دومره بهادر انسان چې هغه د قرآن مخې ته بېبس، د قرآن طاقت ته بېبس، هلته چې کوم دی د هغه به د الله د خپل رب چې کوم دی هغه جلال ته به وکتل، نو هغه له به چې کوم دی عزتمندو جړا ورتله. دا د قرآن چې کوم دی کمالاتو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دومره په زړه سخت چې په هیڅ چا باندې به چې کوم دی عزتمندو زړه دړ نه کاو، خو هغه چې کوم دی د قرآن مخې ته بې بس شو او دومره زیات به چې کوم دی الله رب العزت ته جړل.